دغسې د سود خلاف جدوجہد دی. موږ په پارلیمنټ کې هم د سود خلاف جدوجہد کوو، سپریم کورټ کې هم کیس دی، وفاقي شرعي عدالت کې هم کیس دی. د سودخورو خلاف الله رسول د جنګ اعلان کړی دی. زموږ هم د جنګ اعلان دی. تر څو پورې چې موجود یو نو په معاشرت کې، په پارلیمنټ کې، په عدالت کې به د سود خلاف زموږ دا جنګ انشاءالله روان وي، زموږ دا جنګ به روان وي. دغسې د جمعې چوټي ده، د اتوار دا چوټي ده چې ګوره وي دا ځکه کوم چې بین الاقوامي مارکېټ سره هماهنګي راولو او دې سره به معیشت اوچت شي. د کمې ورځې نه چې د جمعې چوټي ختمه کړې ده او د اتوار چوټي یې شروع کړې ده، معیشت بیا راغته شوې ده. سید الایام د جمعه، سید الایام د جمعې چوټي به انشاءالله بحال کوو او هر څومره وخت چې وشي زموږ د جمعې د چوټي دا جدوجہد به جاري انشاءالله، دا به جاري. عزیزانو دا ما تاسو ته عرض وکړو د مسلمان د تپوس څوک نشته، د خپل تپوس په پخپله کوه، خپل تپوس په پخپله کوه، پخپله به راپیدارېږي، پخپله به د اسلام د تحفظ دپاره کردار ادا کوئ. داسې لیډرشپ ته رامخې کوئ چې هغه ستاسو نمایندګي کوي، ستاسو د احساساتو او جذباتو ترجماني کوي، ستاسو نه وي. د هغې په نتیجه کې به اسلام او شعائر اسلام بیا موږ محفوظ کولی شو او په دې کې به خپل کردار ادا کولی شو.